أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورة نساء آيات نمبر 115. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. اے کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي سی قوامین قائم بالقسط فعدل سر شهداء شاهدان لله د الله تعالی د پاره ولو على انفسکم اگر چې تاسو پر خپل ځانو وي او الوالدین یا پر مور او پلار وي والاقربین یا پر قربان وي ایکو غنیا کچیر غنی وي او فقیرا کفقیر وي فالله اولا بهما الله عز وجل زیات مهربان دی بهما فردی دواړو باندې فلا تتبعوا الهوى تاسو پیروي مکوئ د خواهشاتو ان تعدلوا چې تاسو عدل وکي مخواړوي وان تلوا او تعرضوا ک تاسو غلط بیان وکړي او تعرضوا یا مخواړوي فان الله كان بما تعملون خبيرا نو یقینا الله عز وجل کان دی بما فعل تعملون چې تاسو عمل کوي خبيرا فر خبردار. د دې آیات ته مخکې آیاتو سره مناسبت ښکاره دي. په مخکنی آیاتونو کې هم دا خبره راغله چې د احکام د بیانولو څخه وروسته الله سبحانه وتعالى د ترغیب او ترهیب سلسله جاری ساتي. دا قرآنی اسلوب دی، قرآنی طریقه ده چې د هر حکم د بیانولو څخه مخکې او وروسته الله عز وجل د ترغیب او د ترهیب سلسله جاری ساتي. ډیر روان آیات کې الله عز وجل انسانیت د عدل او انصاف تعلیم ورکي او د دې دنیا د نظام د چلیدلو اسباب ورتشي. یا ایها الذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط. یا ایها الذين ایا کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دي تاسو په خپل ټولو معاملاتو کې د اداء حق پر وخت هم چې تاسو کله خپل حق ادا کوئ او یا فیصله کوي په ټولو معاملاتو کې کونو سی قوامین قائم کلک قائم ودرېږي بالقسط په انصاف باندې. یعنی کله چې تاسو د چا څخه د خپل حق غوښتنه کوي او یا تاسو د کوم خلکو تر مابین حاکمان یا فیصله کوي نو په هر حالت کې تاسو پر عدل باندې قائم ودرېږي، انصاف کوي، برابرۍ کوي. شهداء لله، شهداء گواه جوړیږي، شاهدان جوړیږي لله الله عز وجل. یعنی که اقرار وي که شهادت وي او تاسو څخه غوښتنه وسی نو تاسو دا ادا کوي، دا شاهدی ادا کوي په انصاف او په عدل سره. ولو على انفسکم او الوالدین، اگر چې دا تاسو شاهدی ادا کول یا دا تاسو اقرار کول تاسو پر خپل ځان هم، یعنی ولو کدا تاسو په ګټه نه وي تاسو په تاوان وي په حق وي ادا کوي او تاسو پر مور پلار وي د هغوی د کوم چا سره دعوی او هغوی پر نه حق وي نو دا پر تا لازمي د شاهدی به ادا کوي. والاقربین دوستان وي ويكون غنيا او فقيرا، کچيري وي هغه کس چې ته شاهدی ور باندې ادا کوي یا ته اقرار ور باندې کوي دا غنی وي او فقيرا که فقير وي فالله على عز وجل اولا بهما، فدې دواړو باندې زیات مهربان. یعنی ته په دې نیت کې دلای سي د یو غنی سړي په حق کې شاهدی نه کې ادا چې دا هم مالدار سړی دی که زه په حق کې شاهدی نه ادا کم نو دته څه تاوان، او یو فقیر سړی په د باندې ملامت وي او ته د فقیر په حق کې شاهدی ځکه نه ادا کوي چې دا فقیر سړی دی نور تاوان ورورسي نو دا مکوي. ځکه الله عز وجل تر تا پر دې دواړو ډیر مهربان دی چې الله عز وجل د دې په ارتباط ته امر کوي چې د دې په ارتباط شاهدی ادا کړه نو تر الله ځان مهربان مګول. ځکه ستا مهربانیم ته الله تعالی درکړي او د الله تعالی مهرباني الله تعالی ته چا نه درکړي.
نو د شرعي اصول مطابق که هغه مالدار پر حق وي او دا فقیر دا پر نه حق وي نو هم د دې مالدار سړي په حق کې شاهدي ادا فدې کې ځان د چا خواخوږي مبوله نو فالله الله عز وجل اولا بهما فدې دواړو باندې زیات مهربان دي فلا تتبعوا الهوى نو تاسو د خواهشاتو تابعداري مکوئ یعنی د خپل فکر او د خپل خواهش تابعداري مکوئ چې ستا مزاج تا ته څه وایي هغه کوي هغه مکوئ ان تعدلوا د دې څه چې مخ واړوئ د خواهشاتو پابندي مکوئ بلکې د خواهشاتو خلاف د خدای د قانون پابندي وکړئ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا کچیر تاسو ژبې کږې کوي یعنی غلط بیانې وکړي او تعرضوا یا مخ واړوي مطلب دا چې یا شاهدي ادا کوي نه او یا په ښکاره الفاظونه ادا کوي دوه قسمه یا خو شاهدي ادا کوي نه او یا خو یې ادا کوي الفاظ مبهم الفاظ وي چې سړی د هغه څخه پوره فائدہ نشي حاصلولی نو کچیر تاسو دا چم کوي نو بیا الله تعالی تاسو سزا درکول د الله تعالی ته ګران کار نه دی آسان ولی الله تعالی په هغه ټول څه باندې کامل علم لري چې تاسو یې عمل کوئ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا نو یاد وساتئ فإن الله یقینا الله عز وجل کان دی بما فعل تعملون چې تاسو یې عمل کوئ خبیرا پورا واقف پورا علم لرونکی د دې آیات څخه الله عزوجل د انسانیت ته دا قانون وښودي چې په دنیا کې امن او اطمینان او سلامتیا دا هغه وخت راتللی شي چې انسانانو کې د عدل د انصاف مزاج او طبیعت پیدا شي که په انسانیت کې د عدل او انصاف مزاج او طبیعت پیدا نسو په هغه وخت کې په دې عالم کې اطمینان سکون او امن نشته دا خو ډیر انسانان دي بلکې ټول انسانان نن د امن د انصاف غوښتنه کوي لیکن د ځان د پاره هر یو د انصاف او د امن غوښتنه کوي د نورو د پاره نه کوي بلکې هغه وخت د ځان په امن کې احساسوي چې نور به امن وي د هغه وخت ځان عزتمن بولی چې نور به عزت وي د هغه وخت ځان مالدار بولی چې نور به مال وي نو په دار کم باندې انصاف او اطمینان او سکون په عالم کې نشته تاسو وګورئ دنیا کې څومره قوانین جوړیږي هر نظام چې راځي یو قانون ایجادي او بیا د پخوانی جوړ شوی قانون په هغه کې بیا تغییرات راوړي د دې لپاره باقاعده مستقل جماعتونو هیئتونو ټاکي د وطن هغه په اصطلاح باندې پوهان خلک راجمع کوي تر څو چې داسې یو قانون وضع کړي چې د خلکو تر مابین انصاف راشي پر هغه قانون باندې زیات مصارف کیږي لیکن بیا هغه قانون څه وخت بربادیږي بیرته ځکه چې کوم سړی قانون جوړي هغه د دې لپاره جوړي چې انصاف باید یوازې ما سره وشي د نور سره کې انصاف کې دی کنه کې دی نو هغه په ما اړه نه الله عزوجل چې آسماني کتابونه مزکه تر لېږلي دي او څومره انبیا علیهم السلام را لېږلي دي دا د همدې د پار را لېږلي دي چې په دې جهان کې عدل او انصاف قائم شي نو انصاف او عدل یوازې د الهي قانون مطابق راتلای شي که الهي قانون نو وضعي قوانین و په عقل جوړ شوي قوانین و دا قوانین عدل او انصاف نشي راوست الله عزوجل په دې آیات کې دا خبره ټول مؤمنانو ته کړې چې اې د ایمان خاوندانو تاسو پر عدل قائم اوسئ په هر صورت کې قائم اوسئ نو یو خو تاسو ګورئ دا آیات د دلته په سورۃ النساء کې یو سل 15 نمبر آیات دی آیات ورته بل آیات عین تقریبا لکدا په سورۃ مائده اتم نمبر آیات کې هم سورۃ مائده راوړو بس داغه سورۃ ورسته د سورۃ مائده اتم نمبر آیات په دې آیات کې الله عزوجل هم دا خبره کوي یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء اے د ایمان خاوندانو تاسو سی قوامین کامل دریدون کی فرد دریدون کی لله الله عزوجل شهداء بالقسط شاهدی ورکون کی بالقسط په عدل تاسو قائم دریږي گواهی او شاهدی او اقرار به مفعدل الله سبحانه و تعالی داغه سي آیات یو بل په سورۃ حدید آیات نمبر 25 کې را نازل کړي سورۃ حدید را واړوي
آیات نمبر 25. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا موږ لېږلي دي خپل رسولان بالبينات په واضحو دلایلو سره وانزلنا معهم الكتاب او موږ را نازل کړي دي د هغوی سره کتابونه آسماني کتابونه مو هم د همدې دپاره را نازل کړي رسولان مو هم را لېږلي والمیزان او د انصاف اصول و قوانین مو هم را نازل کړي ليقوم الناس بالقسط لپاره د دې چې خلک عدل وکړي انصاف وکړي وانزلنا الحديد فيه بأس شديد او موږ را نازله کړې ده وسپنه په دې وسپنه کې مضبوط قوت دی ومنافع للناس او د خلکو دپاره په دې کې ډېرې ګټې وليعلم الله من ينصره او د دې دپاره الله تعالی دا وسپنه را نازله کړې ده چې الله تعالی ظاهري شکل باندې معلوم کړي من ينصره ورسوله چې څوک د الله تعالی د دین او د الله تعالی د رسولانو امداد کوي بالغیب غیب باندې ان الله قوي عزيز یقینا الله تعالی قوي او عزیز غالب ذات په دې آیات مبارک کې به الله تعالی انسانیت ته د آسمانی کتابونو درالېږلو غرض بیان کړي د آسمانی کتابونو او د رسولانو دنیا ته دراتلو غرض دا دی چې پر دنیا باندې عدل او انصاف قائم شي معلومه سول چې انصاف او عدل په تمام عالم کې یوازې په اسلامي قانون باندې راتلای شي په هیڅ قانون باندې چې کوپری قانون وي او یا د خلکو د مزاج جوړ شوی قانون وي په دې کې عادل نشي راتلی ولې چې په انسانانو کې فرق شته انسانان یو تر بل په عقل او استعداد کې تفاوت لري د یو استعداد دوه کسان برابر نه پیدا کیږي کاره خبره ده چې څه کسان کېدلی شي یو قانون جوړ کړي نو دا به د دوی د استعداد مطابق د هغې علاقې دپاره شي لیکن ځینې ذهن او استعداد والا خلک چې پیدا شي هغه کېدای شي په دې قانون کې ډېر نقصانات را وباسي او دا ښکاره خبره د مشاهده کېږي همیشه یې موږ وینو چې تبدیلات او تغییرات په قوانینو کې راځي او الله تعالی د ټولو کائناتو رب دی د انسانانو استعدادونه الله تعالی پیدا کړي ځکه نو الله تعالی چې کوم قانون ایږدي هغه د انسانانو تر استعدادو لوړ او هغه په همیشه کې برابر او صحیح نه انسانان دوه قسمه دي یو هغه انسانان دي چې هغه د قانون پابندي تجمن وی عقیده ورته لري اسلامي قوانینو ته عقیده لري او د خدای قانون ته په شسترګه باندې ګوري پر ځان عملي کوي چې دا ایمان والا دي او ځینې نور به شریر او خبيث مزاج انسانان وي لکه دا يهود او د يهودو نور مزدوران نو د دې لپاره به الله تعالی فرمایي چې موږ د انبیانو د کتابو سره وسپنه مرانځ چې دا سي شریر خلق بیا د دغه وسپنې په ذریعہ باندې کنټرول شي او د هغوی د فساد او پمزکه کې د الله عزوجل د نافرمانیو مخه ونیول شي نو دې آیات کې د دوه طریقو ته اشاره وشو چې په دنیا کې که انصاف او نظام قائمې دي هغه وخت قائمېږي چې د خدای عزوجل قانون پر مزکه نافذ وي او د دې نفاذ د پاره اسلامی نظام او اسلامی حکومت وي چې هغه دا نافذ کی او وېسات نو یو خدا په دې قرآنی آیات کې الله تعالی دا ثابت کړه چې د اسمانونو څخه د کتابونو او د رسولانو را لېږل د همدې غرض د پاره دي چې کوم ځکه د عدل او انصاف نظام پکې قائم شي او بل دا چې کوم خلک چې هغه د الله عزوجل د قانون پابند نه وي دا هغوی سره مقابله وکړي شي هغوی قتل کړي شي نظام یې ونړول شي نو دا عمومي قانون دی ځینې اسباب الله تعالی بیان کړي دي چې هغه اسباب چې د هغو په وجه باندې نظام نه قایمیږي هغه اسباب هم الله تعالی بیان کړي هغه دا دي چې یو خو همیشه د خواهشاتو پیروي مه کوئ فلا تتبعوا الهوا تاسو د خواهشاتو پیروي مه کوئ کوم د خواهشاتو پیروي وکړه نو په هغه وخت کې عدل نشي قایم ډیر خلک به تاسو لیدلي چې ته ورسره کښېنې او یا مجلس سره شروع کې نوای کاروبارونه داسې ولاړ داسې کاروبارونه ولاړ دی ډیر پریشانی که په حقیقت کې سړی دې ته متوجي شي کاروبار نه دی ولاړ کاروبار موږ خپل درولي ځکه موږ د غربي نړۍ په ډیرو غټو ګولو امختصولو اوس دا کوچنی ګوله مو په خولي کې ځایږي په دا بغل ته ننوځي په پهیږو
که یو سړی د ډیرې ګټې فکر ونه کړي په یو شي باندې 2 افغانۍ یا 1 افغانۍ ګټه د نظر یې بیا به دا کاروبار خپل روان خو موږ د ډیرې ګټې په نظر باندې په کار ته نیولې که یو سړی مځکه لري او د رانیولې متر په 1000 کالداري وي او دی ورکوي په 50,000 نو خود دا نه خرڅېږي دی په 1500 ورکړي دی په 1200 ورکړي چې خرڅېږي که نه خرڅېږي که ما ټکر رانیولې دي متر په 100 افغانۍ او ورکوم یې په 600 افغانۍ نو خود به نه خرڅېږي زه دې ورکم په 1.5 په 100 اصل کاروبار موږ درولې دي کاروبار هیڅ نه دی خراب شوی کاروبار موږ خراب کړی دی خپل نو ځکه موږ الهي قوانین مات کړي دا شکایت چې خلک کوي دا د خدای په احکام او د خدای د دین د نافرمانی په وجه الله تعالی په دې د عذاب راوستي که کاروبار موږ ونه درو کاروبار په هر وخت کې جاری دی اوس خلکو په ګټه کې تاوان کړي تاوان نه دی کړی په ګټه کې تاوان کړي مخکې بیا ډیری ګټلې اوس لږ ګټي بس وای حالت خراب دي تاوان نه دی راغلی کومه خوا تاوان راغلی چا د جیب څخه پیسې وکړي هیڅ نه دي سوي د غربي نړۍ په ډیرو پیسو چې کم خلک مختص ول هغوی دغه مزاج اوس د ګردو جوړ کړي کنه کاروبار نه دی درېدلی که بنا په لږ کار وکړي مزدور په لږ کار وکړي نو چې کار خپل خلک ارزانه کړي نو ښه یې ارزانه کړي که دکاندار ارزانه ورکړي خو بیا په 100 افغانۍ هم د سړي ګزاره کړي دا خو موږ نه کوو دا زموږ طبیعت داسې جوړ دی نو الله فرمایي چې تاسو په عدل او انصاف باندې قائم ودرئ بل دا چې دا یوازې د نظامونو کار نه دی چې بس نظام او حکومت بخامخه انصاف قائم انصاف په هغه کارونو کې چې سرکشه او شریر انسانان وي د اسلامي نظام دا کار دی دا غوي ذمہ ده چې هغه د خلکو مخه ونیسي کني عدل او انصاف خو د هر سړي په لاس کې هر دکاندار په دې الله تعالی امر کړی دی چې انصاف وکړي هر کورنۍ الله تعالی په دې امر کړی دی چې انصاف وکړي او کچا انصاف نه کاوه دی وای نو خلک یې نه کوي زم نه کوي دا خو اصل نه دی الله تعالی ته امر کړی هغه جلا امر کړی دا چې الله تعالی ته نه امر کړی کپلانی نه کوي نو تیم وکړي الله فرمایي فلا تتبعوا الهوى تاسو د خواهشاتو پابندي مکوئ ان تعدلوا چې تاسو مخواړوي د حق ویلو څخه وان تلو او توردو کچیر تاسو غلط بیان وکړي یعنی شاهدی ور نکړي او یا په صحیح الفاظو ادا نکړي او توردو یا مخواړوي نو یاد وساتئ فإن الله كان بما تعملون خبيرا نو یقینا الله عز وجل کان دی بما فاغ تعملون چې تاسو یې عمل کوي خبيرا پرا خبره او پرا علم لرونکي نو انصاف د هر یو څخه د الله تعالی وشتنه حتی پر خپل پلار پر خپل مور پر خپل قریبانو باندې که هم د خدای د احکام پابندي نو پکشي کې او بل پر حق دا غوي په خلاف هم ته شاهدي ادا کړي نو دغه انصاف موږ پرې شي دي ځکه د الله تعالی د طرفه مشت رحمت نه دی متوجه صدق الله العظیم